نحمده ونستعينه ونستغفره أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مخکې منګه د ایمان لغوي او اصطلاحي معنا کړې وه، فرق ما بین د ایمان او اسلام کې. نو کله عقیده او نظریه دا برابر شي نو دې کې کله کله خرابي دا راځي. نو دقیق خرابی او دارنګ ایمان ختمېدل نه هغې ته ویلی شي نواقض الایمان. نواقض دا جمع د ناقض دا او ناقض په معنی د ماتونکي سره او دارنګ باطلونکي سره. نو کلم سړي کې دا راشي نو اسلام ختم شي او کفر کې داخل شي او د مال او وینه دا حلال له ښځه په طلاقېږي، جنازه په نشي کېدی، مسلمانانو مقبره کې به نه دفن کېږي. نو هغې ته ویلی شي نواقض الایمان. یو د نواقض الایمان نه دی شرک. شرک معنا دا ده چې د الله رب العزت سره په ذات او صفات کې څو شریکول یا د الوهیت کوم صفتونه دایي نو دا مخلوق له ورکول دې ته ویلی شي شرک. بې شرک علما کرام ډېر اقسام ذکر کوي. نو غټ قسمونه د شرک چې نو دا دوه قسمه باندې دی. یو شرک فعلی دی، دویم شرک اعتقادي دی. بې شرک فعلی ځان له څلور قسمه باندې دی او شرک اعتقادي ځان له څلور قسمه دی. نو ټوټل د شرک اقسام چې راځي نو د اته قسمه ته دا تقسیمیږي. او که د دې نه یو قسم شرک هم د عقیده کې دا رالی نو سړی د اسلام د دایرې نه وځي او دایرة الکفر کې دا داخلیږي. نو یو د هغې نه شرک دی. او د شرک مثالونه شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله ذکر کوي، لکه ذبح د غیر الله دپاره کول، د غیر الله په نوم باندې منښته کول، یا د غیر الله په نوم باندې ذبح دا کول، یا د الله رب عزت نه ما سوا د بل چا نه مدد غوښتل، یا د الله نه ما سوا د بل چا دپاره رکوع او سجده کول، یا د یو ولی د قبر نه طواف کوي او دغه ولی په دې قبر نه طواف کولو باندې ځان نږدې کوي هغه ته. نو دا سره د عقیده د شرک دا. او الله فرمایي شرک دومره عظیمه ګناه ده چې الله فرمایي هر ګناه الله رب عزت معاف کوي چاله وغواړي، خو شرک داسې ګناه چې الله رب عزت یې نه معاف کوي. الله فرمایي ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله رب عزت گناهونه معاف کوي، خو شرک داسې گناه چې شرک الله رب عزت نه معاف کوي. ويغفر ما دون ذلك، د شرک نه علاوه چې کومه گناه نو الله رب عزت معاف کوي. دیم الله رب عزت بل ځای کې فرمایي او لقمان حکیم رحم الله خپل زوی ته واعظ او نصیحت کوي او هغه واعظ کې ورته وایي یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. ای بچوړیا د الله رب عزت سره شریک مه جوړوه ځکه شرک دا ظلم عظیم دی. او ظلم څه ته ویلی شي؟ وضع الشی فی غیر محله، ایښوستل د یو چیز په غیر محل کې چې هغه ځای یو تکې دې ته شرک ویلی شي. نو عبادت تمام قسمونه دا د الله رب عزت سره خاص سنو تا د الله رب عزت دغه عبادت یو قسم دا د بل چاله ورکو نو دې ته څه ویلی شي؟ شرک ویلی شي. دې سره ایمان دا ختمیږي. الله رب عزت دې زموږ حفاظت وکړي.